ته روژه یاد دی. یو انسان ته روژه یاد دی او دی په خوله کې اوبه مثال په طور راړی یا اودس کوي یا غسل کوي یا هر څه چې کوي، خو روژه ورته یاده ده په دغه حالت کې چې زما روژه ده او د ده اوبه تېرې شوي. یو کس چې دی هغه خوله کې اوبه راړی یا غسل کوي یا بل څه یا داسې اړی او دته په دغه حالت کې یاد ده چې زما روژه ده، خو په خطا یې اوبه تېرې شوي، د نه تېرولې او تېرې شوي، روژه پې ماته ده. دته یاده ده چې زما روژه ده او خوله کې اوبه اړولې او اوبې تېرې شوي په خطا، نو بیا د روژه ماته ده. که قصدن یې تېرې کړې نو بیا پې یو شپېته روژې دي، شپېته پې د کفارې دي او یو پې د قضا ده. او که په خطا یې تېرې شوې نو یوه روژه ده. اوس یو کس خوله کې اوبه اړوي یا یې خوله کې واچولې، خوله صفا کوي یا غسل کوي وغیره، او دته د سره یاد نه دي چې زما روژه ده، نسیه منسیه د سره تیر دي، نو که بیا یې اوبه یو جامه مسکلې نو بیا پې روژه ماتېږي نه. دا دوه مسلې شو. یو مسله دا ده چې یو انسان یو داسې څیز وخوري چې هغه نه خلک به طور دوایي استعمالي، نه د ده عادت دی او نه به طور غذا استعمالیږي. د خوراک په طور هم هغه څیز نه استعمالیږي چې سړی په خپله لوږه ختموي، او د ده عادت هم نه دی ګرځېدلی چې د ده ورسرې هغه وقتي طور هغه یعنې د خوراک څیز خو نه دی خو هغه بوک شاته شي، او یا چې دی هغه څیز به طور دوایي هم نه استعمالیږي. دغه څیز د قصدن هم وخوړه لکه لوټه کاڼې وه اوسپنه وغیره، نو په دې سره به په ده باندې یوه روژه قضا راځي، یوه روژه چې کوم څیز نه به طور غذا استعمالیږي، نه د ده عادت ګرځېدلی دی او نه هغه به طور د خوراک استعمالیږي. الله رب العزت دې پوهه راکړي.